दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़, मैं चल न सका दुनिया में ख़ताओं को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में ख़ताओं को छोड़। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, हर चीज़ खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। द बायज़ीदी बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पे दौर के दा हगा शख्सियत हो چې د په مخ کې به چې کم دی نو چا غلط کار نشو کولی، چا غلطه خبره به نشوه کولی. بایزید بستامی رحمت الله علیه چې کم دی نو علاقه ډېره زیاته غټه وه، په هغې کې چې کم دی نو د ده چې کم دی نو چا غلط کار د ده نه نشو کولی. یو ورځ یو زنانه د بلې علاقې نه راغه او دلته چې کم دی نو د بایزید بستامی رحمت الله علیه په کلي کې د فحاشۍ اډه کولو کا. هر یو کس با د بایزید بستامی رحمت الله علیه نه په پټه باندې هغه زنانه تتلو او غلط کار به کولو. بایزید بستامی رحمت الله علیه ته یو څو کسان راغه او ورته وویل چې اے د الله بنده، ته خو د خدای پاک بزرگ بندی، هر ټیم د الله تعالی ذکر کې، خلق د غلطو کارونو نه منې کې، ستا په علاقه کې څو غلط کار نشي کولی. یو زنانه راغلی د دلته او هغې د فحاشۍ اډه کولو کړې ده، د دې څه علاج تاسو سره شته؟ نو بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې تاسو لړ شئ، د دې علاج به زه وکړم. چې کله شپه شوه، تیاره شوه، بایزید بستامی رحمت الله علیه ځان سره یو لوټه او یو جانماز واغشتو او د هغه زنانه کور مخې ته جانماز واچولو او په عبادت باندې چالو شو. بایزید بستامی رحمت الله علیه خپل عبادت کوي. زنانه وی چې ما ته به اوس یو سړی راشي، بیا به بل راشي، بیا به بل راشي، خو نه داسې ونه شوه. بایزید بستامی رحمت الله علیه جانماز خور کړی دی، خپل چې کوم دی نو عبادت کوي. په دغه عبادت ټیم کې یو کس راځي او بایزید بستامی رحمت الله علیه ته ګوري او واپس ځي، بل راځي بایزید بستامی رحمت الله علیه ته ګوري او واپس ځي، حتی چې نیمه شپه شوه هغه زنانه ته یو کس لانړو. ولی بایزید بستامی رحمت الله علیه د هغې په دروازه کې جانماز اچولی او هلته خپل عبادت کولو. ولی هلته خلک نه تلو ځکه یو بزرگ سړی هلته ناست و، هغه د خدای پاک عبادت کولو. بایزید بستامی رحمت الله علیه خپل عبادت کوي. چې کله وخت تیریږي هغه زنانه سوچ کوي چې نیمه شپه شوه، ما ته خو یو کس هم رانغو. خپل نوکر یې راولېږلو، وي ورشه بار وګوره چې څه ماجره ده. بایزید بستامی رحمت الله علیه ته هغه کس راغو نوکر چې وی کتو بایزید بستامی رحمت الله علیه جانماز اچولی او په عبادت باندې لګیا دی. هغه نوکر لاړو، هغه زنانه ته وایي چې هلته خو داسې سړی ناست دی او هغه چې کوم دی نو عبادت کوي. هغه چې کوم دی نو هلته لاړو، واپس نوکر راولېږلو هغه زنانه وی لړ شه بایزید بستامی ته ووایه چې ستا عبادت ځای چې کوم دی نو رب ستا دپاره مسجد ګرځولی دی، جومات ګرځولی دی، ته لړ شه هلته خپل خانقاه کې عبادت کوه، خپل مسجد کې عبادت کوه. ته چې کوم دی نو زما د کور مخې ته عبادت کوې، ما ته څوک نه راپرېږدی. بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې تا ته څوک درغلي نه دي، ته په دې خپئ، زه به چې کوم دی نو ته دې خپلې نو زنانه ته ووایه، دې نوکر ته وایي چې ته لړ شه د خپلې مالکې ته سوال جواب یوسه، ورته ووایه چې تا سره بایزید بستامی رحمت الله علیه ملاویږي. هغه لړو، نوکر ورته وایي چې تا سره بایزید بستامی رحمت الله علیه ملاویږي. هغه ورته وایي زما خو یو شرط دی. څه شرط دی؟ شرط زما دا دی چې زه 200 دراهم باندې یو سړي سره ملاویږم. چې کله 200 دراهم یو سړي سره وي نو هغه به ما له خوا ته راځي، بل سړی به ما له خوا ته نه راځي. بایزید بستامی رحمت الله علیه ته نوکر راغو، ښځه خو داسې وایي صحیح ده، ستا شرط مال منظور دی، زه 200 دراهم چې کوم دی نو تاله در کومه. هغه 200 دراهم چې کوم دی نو هغه هغه له ورکړه او دننه لاړو. چې کله دننه لاړو، بایزید بستامی رحمت الله علیه چې کوم دی نو هغه زنانه ته وایي ما ستا باندې چې کوم دی نو پیسې ورکړي، ته اوس زما غلام یې، چې زه څه ویم هغه به ته کې. بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته وایي، زنانه ورته وایي صحیح ده چې ته څه وی هغه به زه کومه. زنانه ته وایي چې لړ شه اودس وکړه. اودس یې وکړو، هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا راغه، جانماز یې ورته خور کو. هغه زنانه راغه، په هغه جانماز باندې چې کوم دی نو ودرېده. چې کله هلته ودرېده، په هغې باندې چې کوم دی نو رکوع وکړه، سجده وکړه. چې کله سجدې ته لاړه، بایزید بستامی رب ته لاس اوچت کو چې ای ربه زما کار دا و چې زه تا ته یو انسان ودرومه، ما تا ته چې کوم دی نو دا زنانه ودروله،
ظاهر چې کم دینو ما بدل کو رب باطن به چې کم دینو ته بدلې هغه زنانا هغه سجدي ولګولې د هغې نه بعد چې کم دینو مقام ورکو نو الله رب العزت په داسې محفلو کې چې څوک شریکت کوي او د اولیاء کرامو سره تعلق ساتي نو رب چې کم دینو هغې ته ډېر لوی مقام ورکوي او رب چې هغه کسان چې کم دینو ځان طرف ته